پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ټوله زندگی کې یو صحابي پر لاس مچ کړی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یو صحابي سره روغبړ وکړي، د هغې لاس ډېر سخت، هغه ورته سړی دا لاس دې ولې ډېر سخت دی؟ ورته ویلی د الله رسوله زه عیالداره یم، غریب یم، زما نور کسب و کار نه دی، زه ټوله ورځ په بیلچه باندې اخته یم او د بیلچې د چلولو په خاطر زما لاسونه ډېر سخت سوي دي. پیغمبر علیه السلام پر دې لاسو باندې مچ کړي. بهرحال الله تعالی د دغه رقم لاسو سره محبت لري. د الله محبت و مینه د دغه رقم لاسو سره ده چې د عیال په نفقه کې په بیلچه او په خواري باندې ستړي سوي او سخت سوي لاسونه. خلکو ستاسو به یا تجربه یي یا به نه دا ډېره درنه یي چې د سړي په زندګي په ذمه باندې د عیال نفقه یي او په کور کې عیال تنګي او په کور کې بیماری، په کور کې ناجوړي او سړی سهار په مزدوري پسې ووځي او ټوله ورځ ووایي مزدوري نه کې پیدا، ماښام چې دی کور ته برته را رواني، تاسو د هغې احساس نسئ کولی چې دی کور ته بیا څنګه راځي.